ستا یو نوکر دی، یو مثال درته، ستا یو شاګرد دی، ستا یو ملګری دی، ته ډېر په غټه عهده یې، هغه ډېر په لاندې عهده دی، تا په چا پسې ولېږو، تا په چا پسې ولېږو او هلته هغه سړي د هغه بېعزتي وکړه، سپکې سپورې ورته ویلې، دا د چا بېعزتي ده؟ زما بېعزتي ده، نه راسې په دې باندې زما بېعزتي ده، ستا بېعزتي. بادشاه خپل استازی چا پسې ولېږو، هغه بل بادشاه یا بل سړي د هغه بېعزتي وکړه، د دې څه مطلب وي؟ دا د بادشاه بېعزتي وکړه. الله جل شانو فرمایي نبي علیه السلام ته ما نبوت درکړې، یوه ته خو یو انسان یې که نه، تا ته ما نبوت درکړې، هغه زما څیز دی، قرآن مې درکړی زما څیز دی، وحی مې ته کړی زما څیز دی. نو چې دې څیزونه دي خو ستا نه انکار نه کوي، ته خو ته امین او صادق ښکاري. څه ورته ښکاري؟ کافر هم امین او صادق. ابو جهل هم وایي ټیک دی دا سړی، خو دې چې انکار کوي د څه نه کوي؟ د قرآن نه کوي، د حدیثو نه کوي، ستا د نبوت نه کوي، او هغه زما څیز دی. دا ظالمان خو زما نه انکار کوي، نو ته ولې غمجن کېږي؟ تسلي ورکوي نبي علیه السلام ته غم مه کوه. ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، دا ظالمان مشرکان خلق دي، دا د الله د آیتونو نه انکار کوي. ستا نه انکار خو نه کوي، نو ته ولې غمجن کېږي؟ نبي علیه السلام تسلي ورکوي، داسې تسلي څنګه استاد خپل شاګرد ته تسلي ورکوي، بهترین انداز کې. ته ولې خفه کېږي؟ بس کوي به خلک چې څه کوي، کوي به. صحیح ده.